ډیرو محترم مسلمانانو، نن د جنت د خزانو وظیفه د تاسو له در کومه. دا د جنت د خزانو وظیفه ده او دا د حدیث مبارکه په روشنۍ کې زر دا خبره د تاسو ته ثابتوم چې دا د جنت د خزانو وظیفه ده. او یو څیز چې د جنت د خزانو نه میلو شي نو په هغه څیز باندې الله جل شانه هر رنګه حاجت د انسان پوره کوي. لیکن انسان چې په دې طریقه باندې دا وظیفه وکړي او د دې دوو خبرو ورسره خیال وساتي نو انشاءالله چې د دې انسان به الله جل شانه په دې یو شپه کې چې د جمعې شپه ده او ډېره زبرګه شپه ده په دې کې به الله جل شانه د حاجت پوره کړي. ځکه حاجت روا صرف الله دی، مشکل کوشا صرف الله جل شانه دی. نو مسلمانانو دې وظیفې د برکت سبا الله جل شانه ستاسو حاجت کوشا شي او مشکل هم الله تعالی ختم کی انشاءالله العزیز. وظیفه پورا را سره وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترم او عزتمند مسلمانانو، فدین مینو مسلمانانو، تاسو به انشاءالله چې روغ جوړ به په صحت کې به الله جل شانه ر تاسو له ډېرې خوشحالۍ درکړي، ډېر عزتونه دی الله تعالی درکړي او الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددگار شي. الله تعالی دغه مسافر په خیر عافیت ستاسو کورونو ته را خپل کورونو ته راوستلی کی او الله تعالی دغه مسافرو د هر سر نه حفاظت کی. ډیرو محترم او عزتمند مسلمانانو، نن چې کم وظیفه ذکر منګه کو او کومه وظیفه زمونږه هغه به تاسو ته خایو نو هغه وظیفه د جنت د خزانو نه میلاو شوې وظیفه ده. مسلمانانو جنت په خپله یو بهترین ځای دی او هغه دا سترګې نه کتلی شي، نه په زړه کې د هغې جنت سوچ او سمج راځي او نه مسلمانانو د هغې تصور مو تاسو کولی شو، نه په دې سترګو کې دا برداشت ته چې دغه جنت وویني. دغه جنت مسلمانانو الله جل شانه د مسلمانانو دپاره پیدا کړی، کم چې د الله تعالی فضات باندې یقین ساتي، الله تعالی سره څوک شریک نه ګرځوي، د الله تعالی اطاعت او بندگی کوي. بره دغه جنت نه مسلمانانو دا وظیفه د هغې د خزانو نه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته میلاو شوې ده. د دې وظیفې ډېر زیات خواص دي، ډېرو زیاتو فایدې دي او ډېر څیزونو دپاره دا ویلی کېږي. نو تاسو د کومو حاجتونه چې ستاسو دي د هغې ټولو دپاره دا وظیفه انشاءالله العزیز کولی شئ. لومبنۍ فایده خو دا د مسلمانانو تاسو ته زه بیانوم، غوږ شئ واورئ چې کم اکثر زنانه داسې موږ سره رابطه وکړي کمنټ کې وغیره کې چې د هغوی خاوند چې دی نو هغه په جیل کې بندیوان وي یا په سعودي عرب کې یا په دوبۍ کې، هر ملک کې چې ستاسو رشته دار داسې وي د هغې دپاره ډېره زبردسته وظیفه ده. نو چې کم انسان دا وظیفه ډېره په کثرت سره کوي د خاوند به په یو میاشت کې دننه د الله تعالی فضات یقین وکړئ چې الله تعالی به یې راکولوي انشاءالله، چې یقین سم وکړه. بل مسلمانانو دا وظیفه چې ده د معنس د لا حول ولا قوة الا بالله. کو د انسان د نیکی کار کوي د الله تعالی په توفیق سره کوي، که انسان د ګناه نه بچ کیږي د الله تعالی په توفیق سره بچ کیږي. که د انسان حاجت پوره کیږي الله جل شانه پوره کوي، که د انسان حاجت نه پوره کوي نو الله نه پوره کوي. که انسان باندې بیماری راځي الله جل شانه راولي، که پې نه راځي نو الله جل شانه پې نه راولي. د دې معنی داسې د مسلمانانو چې الله تعالی انسان ته توفیق او ورکوي او الله تعالی قبلولو والا ذات دی. اوس په ستاسو په ذهن کې دا خبر راځي چې یوې شپې سره به زمونږ حاجت څنګه پوره کیږي. نو مسلمانانو هر کله چې دا کوېسچن او هر کله چې دا اشکال ستاسو ذهن ته رالی چې دا حاجت په زمونږ څنګه په دې یو شپه کې پوره کیږي، نو چې کله دا خبره راله نو بیا د دې وظیفې نه تاسو واوړئ. ځکه چې موږ د الله تعالی په ذات کې شک شبه کوو، یعنی د هغه په ارشاداتو کې شک شبه کوو، په دعاګانو غوښتو کې شک شبه کوو، نو بیا د انسان دعاګانې الله تعالی نه قبلوي. بل دو کارونو سره به د دې نه تاسو په خصوصیت سره یو کار شروع کوئ، یو کار نه منع شئ مسلمانان. دا ته ډېره عاجزانه درخواست کوم. لومبنی کار چې دی هغې نه به تاسو منع کیږئ، هغه هغه ګناه ده چې رب العالمین هغه بادشاه پې خفه کیږي کوم چې د تمام دنیا خالق او مالک ذات دی، د تمام دنیا خزانې د هغه په لاسو کې دي او زما او ستا حاجت روا دی او مشکل کشا دی، د هغه هر هغه نافرمانی ګانې بجانې ټیک ټاکې
هر یو څیز چې داسې دی چې د ګناه سبب ګرځي او الله تعالی ته به سبا شرمنده یو او نظرونه خپل ښکته کړي د شرم د لاسه او الله تعالی غصه کې وي نو دغه ګناهونه نه ځان منع کړو. بیا به په خصوصیت سره چې کم کار به تاسو شروع کوئ مسلمانانو هغه مونځ دی چې په دې زمانه کې اکثر مسلمانان مونځ نه کوي. نو مونځ یو داسې مسلمانانو دغه د حکم دی د الله تعالی چې د قیامت په ورځ به لومبې د دې تفوس کیږي. اکثر مسلمانان د ګناهونو د وجې نه په مصیبتونو کې گرفتار وي یا خو بدنظري ډېره کوي، ګانې بجانې اوري، بدنظري کوي، ګناهونه کې د هغې په وجه په ده باندې د رزق دروازې بندې وي، د مصیبتونو دروازې پې کولی وي مسلمانانو، یا د امتحاناتو د وجې نه چې هغه دینداره طبقه باندې الله تعالی راولي. په داسې خلکو یې راولي مسلمانانو کوم چې الله تعالی ته خوښ شي. اوس وظیفه چې کومه ده مسلمانانو د جمعې په شپه باندې د خاصو دې طریقه کاره ته ښیمه. تاسو د جمعې مونځ چې کله د ماسخوتن مونځ وکئ، د جمعې په شپه یعنې نن د زیارت په ورځ چې کله د ماسخوتن مونځ وکئ، د ماسخوتن مونځ نه پس ټول خلک اوده شي په ارام باندې شي، نو تاسو به 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکئ. عام طریقې چې تاسو څرنګه نفل کوئ یا فرض کوئ، خو دې کې به د نفلو نیت تړئ چې 2 رکعته صلات حاجت مونځ کوم په دې حضر وخت ماسخوتن خاص ورته لره. دا چې د کله وکړو دې کې هر صورت ته د خوښۍ کم یو د درځي هغه پکې ووایه. د هغې نه پس په خپل ځای باندې کښېنه، 100 پیرې درود ابراهیمي ووایه، اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراهیم الی آخره. د اخره پورې 100 پیرې درود شریف په تسبیح باندې ووایه. دې دوران کې به ته چا سره خبرې نه کوې، دې دوران کې به ته په اودس کې چې دا وظیفه کې مسلمانانو د هغې نه پس په خپل ځای باندې ناستې 500 کرته به لا حول ولا قوة الا بالله داسې به وایي. زه چې ته څنګه وایم لا حول ولا قوة الا بالله، دا 500 پیرې دغه شان ښکلي انداز سره ووایي. دې نه پس بیا 100 پیرې درود ابراهیمي ووایي. بیا چې کله دعا ته لاس پورته کوئ مسلمانانو ډېره په عاجزۍ سره به درود شریف بیا ووایي دعا دپاره، او دعا به وغواړئ چې مالک الله دا ستا د جنت د خزانو نه دا وظیفه را لېږلې ده او په جناب محمد رسول الله وسلم ته دې ورکړې. الله د خپل حبیب د خاطر او د دې د جنت د وظیفې د برکت الله زما د حاجت الله ته پوره کړه. انشاءالله الله تعالی به ضرور پوره کوي، په ګارنټۍ سره به پوره کوي. کو دې عرضي دنیا دپاره پوره نه شو نو انشاءالله د آخرت غټې خزانې به الله تعالی به تاسو ته راکوي، غټې خوشحالۍ به راکوي. مسلمانانو کو د یوې شپه کې حاجت پوره نه شو نو دا د الله تعالی خوښه ده، خو الله تعالی به ضرور پوره کوي چې یقین سره وشي. او کو نه پوره نه شو نو 100 ورځې پورې تاسو دا خامخا دا وظیفه د خپلو حاجاتو دپاره وکړئ. یو ورځ هم پکې قضایي رانه ولئ او زنانۍ هم په هموارۍ بیمارۍ کې هم کولی شي. او مسلمانانو د هر حاجت دپاره انتهایی مجربه ده انشاءالله چې تاسو به ډېر زیات په دې وظیفه باندې خوشحاله یئ. موږ تاسو دعاګانې هم کوو چې الله جل شانه دې ستاسو تمام حاجات پوره کړي، تمامې پریشانۍ د الله تعالی ستاسو ختمې کړي. الله تعالی تاسو ته ښکلې زندګي د عافیت او صحت والا درکړي. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة.